او د سره بسونه تشکو نه تاسو ماشوم خو چرته کور لوي درو جماعتي سره راغی د دې کور کې انتظار کو چې اوس په سره راوړي کنه په کوڅه جنازه رانه نه وته شوم له مختر له کپڑے کړي وي او کپڑے مال راغلی خځه ونر لاول ولوړ والي تاسو د کور خلک زمون د کور خلک بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما اسې د دې ملک او د دې پښتنو بدنصیبی صدومره ډیره د چکل په یو شکل کې غم او مصیبت راشي کله په بل شکل کې او روجه ده نو خلک وی ابدره ته وسړی لګي ویره دا خونړی روجه ده نو ما ویل روجه خونړی نه ده بلکې مونږ نه زناور جوړ شوي دي څو ورځې مخکې دلته کې یو ماشوم الک ډېر په بېدردۍ سره ووژلی شو وجه څه وه دغه ماشوم تعلق د ضلع مومن د یوسف بابا د کوټګۍ د علاقې سره و دغه تفصیل ستاسو مخې ته راوړم او بیا به څه خبرې کوو دا وخت ما سره د دغه ماشوم تره ولاړ دی د سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه واقع راته څه شوی اول خو راته دا ووایه چې دا زما وراره یتیم اول ته کې اوسېدو په خپله ځمکه او په خپله کوټه کې د ده غنم منم کرلی و چې ته مال به په ټوله راته نو ده ته هغه سړي ته ویلي و چې لکه دا مال مه راولئ هغوی پسې د کور نه راغلي دي ښځې ونر یې لوړ والي دي ستاسو د کور خلکه زمونږ د کور خلکه د هغې نه بعد مازدیګر بیا زما بل ورور دی په هغې یو دوه ډزې کړي دي 5 بجې 5 بجې بیا دا ماشوم را روان و د دوکانونو نه د بابو سر نه دغه ځای کې ورته ناست دی او دی له د کور نه راوتی چې لکه هغه ورته ویلي کنځمال یې وراره ورته ویل لکه کنځلې مه کوه روژه ده هغه ورته ویل ورکه تا نه مه ورالم هغه ځای نه مشین نه اخیستی دی په ده باندې مړه او د سره به څونه تش نه تشو ماشوم خو چېرته کور له به د روژه ماتي سره نه راغی د دې به کور کې انتظار کوو چې اوس به سره راوړي که نه په کوڅه جنازه رانه نه وته صحیح زمانه پسې نور به زه څه ووایم خو د ده عمر څونه د عمر تقریبا 17 کاله دی خو د هغې نه باوجود ماسخوتن 9 بجې زه تاڼې ته دننه کړی یم او د شپې 12 نیمې بجې ماله مړی را کړی رپورټونه لیکل نن شپږم ورځ 5مه ورځ دا یو کس نه دی ورغلی د نننۍ ورځ پورې نه پکې یو کس نیولی پولیس نه دی ورغلی نه ته یو کس نیولی نه ته یو کټ راوړی نه چاپه والې ده FIR خو تا په هغه ټایم سره کړی که نه اسات مې بیار کړی دی او د هغې نه دی خو نن دغسې نن یې څومه ورځ ده نن یې څلورمه ورځ ده او ته څه چې به څلور ورځو کې دوی چېرته نه دي ورغلي نو بس که په دا وطن کې چا ووي چې دوی راغلي دي صرف د خپل دغه مبادو لپاره ورځي بابو سر نه واپس را رخصت کوي خو سړی کو ورغه په مجرم پسې کټ به ترې نه راوړي کور به ترې نه راوړي سړی به ترې نه راوړي څه یو ودونه دي خلک خو روغ هم پکې رانیسي ویره دا به راشه ته تاڼې ته خو نه حکومت سره خدای اختیار شته چې روغ سړی په لار کې رانیسي هم رانیولی شي نو دوی خو ما د اوسه پورې چرګ هم ونیولې چې دوی تاڼې ته راوست پرونو پسې بیا ورغلی وم تاڼې ته ورغلی تاڼې ته ورغلم او زه دا وایم که نه چې ته څومره بدنصیبه او بدبخته یې که نه په ټکو مې خفه کېږم چې یو طرف ته د لاسونه رنګ دي په وینو باندې بل طرف ته هغه د کفن او د دفن هغه د لمبولو اوبه لا وچې نه دي یو طرف ته دا پریشاني ده بل طرف ته هلته کې منډې وې تاڼې ته په پولیسو پسې چې یاره ماله زما ملزم را ونیسئ په ما ته چا حمله کړې ده ماله هغه را ونیسئ او روجه هم ده نو څه ته خو به ډېر په تکلیف نه تېرېږي سم نه چې زړه ته مې احساسي چې دونه نه چې دوی خو دونه کړی وي چې هلته ورغلی وي یو سړی رانیولی وي ما به ویلې چې رکه اوس ځکه خیر یې څوک شته ستا غم کې به لږه شان سکون به راغلی کمی به راغلی خو نشته صحیح دا خبرې نه کوي د دې ماشوم والد صاحب ته دا یتیم دی وفات دی د 6 کاله ووتل چې د 15 کاله چې دا ماشوم پلار وفات شوی دی خره د نور وروڼه څوک دي د نور وروڼه وړه د ده نه کشران دوی بس ماشومان دوی خویندې دي دوی وروڼه هغوی ته ګټې وټې هېڅوک نشته بس یو الله سره د زه سره یم پټي مټي هم پاتې شو پټي خو هغوی ځان ته پاتې کول پټي پاتې کول صحیح ته څه وایې چې اوس پولیس په دې کې ګرفتاري چې ګرفتاري وکړي نو زما ته به لږ سکون میلاو شي
ایو د پښتو متل دی زما د میخ مړه شي خو چې د ګاونډي مې چیرې مړه شي زه وایم چې زه به دې ته معمولي ورم شي نو کومه ته خپل مړی به م رانهېږي چې دی خو لږ ور شي زه په دې نه یم هغه پسې دې م نه ورځي خو چې سبا بیا ما پسې م نه راځي زه صرف دا غواړم خو سبا چېرې مطلب مونږ خو په کټ کې م په ډېره وختو نو بیا به ته وګورې دا ټول هر څه به د تنګي تاڼې ته وړي دا څه وجه کېدی شي دا څه وجه کېدی نو د غټو خو هر څه غټي ها د غټو هر څه غټي بیا ورته وایم د زورورو اوبه په لوړه خېږي سړي کې زور وي نو هغه هر څه نه کېږي ماشوم له هم اختر له کپړې کړې وې او کپړې مال راغلی وه پیسې راکړه کپړې جوړه نه بس نور بس دا خبرې بس نشم کولی قدرمنو تاسو د دې خبرې واورېدلې د ده په خبرو کې درد هم دی او پریشانی خفګان هم دی درد یې دغه دی چې ماشوم یې بایللی دی په بېدردۍ سره وژلی شوی دی خفګان یې د ریاست نه دی د ریاستي ادارو نه دی خصوصا د پولیسو نه دی دغه د چې کوم سوالونه په دې نظام باندې اوچت کړل په دې ادارو باندې اوچت کړل په دغه کارکردګۍ باندې اوچت کړل د دغې د جوابونو فیصله زه په تاسو باندې پرېږدمه خوشحاله اوسئ خادم غواړم